د 2 ورځو د جریان په اړه د لوی جرګې له یو ګډونوال محمد عمر داودزی او خبريال او شنونکي ولی الله شاهین سره وغږیدم او په پیل کې مې له خاغلی داودزی وپوښتل چې د مشورتي لوی جرګې د 2 ورځو جریان څنګه ارزوي. د جرګې جریان په اماسي مختلف اداري هیئت ماغه د پروسنګ پلان شوی و د پلان کمیټې هم ماغه د پروسنګ دي صرف سوالونو یا اجندا کې لږ زره فرق نظر په حالاتو څنګه چې حالاتو فرق کړي نوې انکشافات شوي دي. بله تاسو یعنی زما پوښتنه د سیوا د وزسب چې تاسو دغه د تیر 2 ورځو بحثونه او دغه خپل جرګه بریالي بولي کنه؟ نو یو شی چې د توقع مطابق خامخا بریالي بولي مګر چې سامانه چې زغه اخري نتیجه اوس تاسو ته اعلان کوم ځکه سبب هغه رسمي توګه باندې ابلاغ کیږي اختتامیه غونډه کې خو دونه اوس ویلې شم چې اماس چې توقع اماغه سو نه پوښتنه چې طالبانو هم ویلي دي چې د 400 بنديانو د برخلیک په پلمه د جرګې راغوښتل او بیا له هغې نه د افغان البته د دوی په وینا د افغان ولس د هیلو خلاف استفاده کول نه د ملت درد دوا کولای شي او نه داسې جرګه د ولس استازولي کولای شي. تاسو څه وایاست چې آیا د جرګې چې وس تر سره شو او ډېرې ګډونوالو د طالب بنديانو د خوشي کولو په حق کې رائے ورکړه ده د ولس استازولي وکړه؟ شاهین صاحب وایي چې جرګې ته اړتیا نه و. شاهین صاحب ټول افغانان څوک چې په جرګه کې وو څوک جرګه کې نو بیرون پاتې وو ټول د نظر لرودلو حق لري او د هر چا نظر په خپل ځای کې صحیح او درستی اما کوم ځای کې چې ولاړی د ماغه موقف نه د ماغه نظر نه خبره کی هغه ته خو زه شخصا ډیر احترام لرم او شاهین صاحب ته احترام لرم ټول نظریات ته احترام لرم اگر چې د وزارت ورکم چې دولت سخنګوی په حیثیت وست والي نو تر کوم ځای پورې چې جریان کې ما د لیست امریکایانو د مارچ په اوایلو کې ورک دولت ته مخکې دا غینه ما سره هدا اقل د معلومات نو چې د بنديانو لیست دي د 29 د فبراير نه مخکې دولت سره شریک شوی البته منهز دی او نظر شریک شوی او منهز دی چې طالبان زندانیانو خوشی کول غواړي 15000 زندانیانو خوشی کول په بدل دی چې دولت زر نفر بنديان باغوي خوشی کی مجمله خبره شوی و اما مشخص لیست دولت ته نو ورکړل شوی. نو مارچ نه پات چې یا فبراير د اخر نه بعد چې دولت ته تسلیم شو او عملاً چې وګوري د خو 15000 بنديان د طالب خو یوازې هم دغه بنديان نه دي کنه د طالبانو نور بنديان ملتشته دي د پوریزما په فکر دوی د عمومي نظریاتو نمائندګي کوي او دا قضاوت د حسابات د وزس په بخنه سره یو نیوکه کیږي او هغه دا چې وای په جرګې کې خو خلک راغوښتل شي او خو چا د وینا حق یعنی د بیان ازادي نه لرله کغه پورته کوله مثلا مخالفت کې هغه ل جرګې استل کېده اما هغه خلکو چې غږ پورته کوو مسله بل خواته بیوله د بنديانو نه بل خو به ولا به په دې کې فیصله نه کېدله د فیصله پات کېده د جرګې مصارف بې ځایت له کوم او کې چې دولت غوښتله د ملت نه اغه نه حاصلېدله مثال په توګه ورور چې زی پیژنه مډیر تکړه ځوان دی هغه د ډیورن خطو او چې ډیورن خط په لې جرګه کې مطرح کې خبره لاړه بل خواته یا بل میرمن خو ټول موږ تاسو دغه خبره واوریدله نن هم یو څه بهیر ګډوډ شو یو څه داسې و دا خو 3000 نفر کې دا شان راځي اما په کاری ګروپونو کې چې هر ګروپ کې د 50 ګروپ او چې هر ګروپ کې حدود 10 کسانو یا 80 کسان الته بیا پورا بحث کېده او دا غوي بحث بل اخره منعکس دي نو زما په فکر د دوی سفارشاتو ته باید انتظار وباسو پس دغه قضاوت کوي د دوی نظریات د ملت د نظریاتو نمائندګي کوي کنه زه شاهین صاحب سره موافق یم چې ملت د دې بنديانو خوشی کېدل غوښتل غواړي ځکه ملت سوله غواړي او د سوله مقابل کې نه ځند مني او نه خند
طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. شاهین صاحب مننه. ورزو داودزی صاحب ته داودزی صاحب د جرګې ځینې غړي وایي چې د کدا پاتې 400 طالب بندیان خوشی کیږي نو دوی د په مشروط ډول خوشی شي. فکر کوي چې دا به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي چې د دوی کسان په مشروط ډول خوشی شي؟ زما معلومات خدای دي چې د مشروط خبره ډیر اقالیت کړي ده، کم خلکو کړي ده. اکثریت دا ویلي چې بندیان بلا قید و شرط باید خوشی شي او دغه کې د شاهین صاحب خبر هم صحیح ده، ملت دا غواړي چې ټول بندیان خوشی شي. زما خپل هم شخصي نظر دا دی چې د قانون اساسي مطابق هیڅوک د حق نه لري چې د سیاسي نظریاتو، د سیاسي تړاو او د سیاسي مبارزې په بنا باندې څوک بندي کی او زندان کې واچي. ټول بندیان چې په بنا په دی باندې ګویا د طالب طرفدار دي یا طالبانو سره همکاري درلودله، هغه باید په خو خوشی شي کاغذ چې سیاسي کټګوري کې راځي. هغه چې قضا په حکم کړي طبيعي خبره ده چې هغه به خپل مراحل باید طی کړي. رئیس جمهور باید د خپل صلاحیت نه کار واخلي، هغه باید خوشی کی زری خوشی کی چې سولې ته زر ورسیږي. په دې کې زه موافق یم. نو دا خبره چې شوه ده مشروطه نه ده شوه، سفارشي شوه ده. دا ویل شوی دي اکثریت دا ویلي چې بندیان باید بلا قید او شرط ټول خوشی شي. که تاسو یې تیر کال په لوی جرګه کې د جرګې اعضا او خواهش وکړ رئیس جمهور نه، اول خواهش د رئیس جمهور نه دا چې بندیان خوشی کا او د طالبان نه خواهش دا چې اوربند ومنه. پروس کال به په حدود 900 کسانو کې پرې خودل شو، باید نورم پرې خودل شو. د زندان ډیر بد ځای دی، زندان کې څو چانه خسړې نه جوړیږي، زندان کې خلکو نه عقدې خلک جوړیږي چې برته راوځیم به هغه جامعه کې عقدې برخورد کی. نو زه دې سره موافق یم چې زندان چې کوم ممکنه او باید وخت خوش شي ټول خلاص شي. او دلته په لوی جرګه کې دا ویل شوی دی چې اوربند باید وشي، دا ویل شوی دی چې بین‌المللي ټولنه خصوصا امریکا باید تضمین وکړي چې افغانستان کې نور جنگ بند شي، نور سوله وشي. دا شیان ویل شوی، اما یو خبره د بل مقابل کې شرط نه دا ویل شوی. په مجموع کې یعنی اکثریت بلا قید و شرط خبره کوي. بله. خو داودزی صاحب ځنې اندېښنې په دې برخه کې هم شته چې وایي کېدای شي دغه بندیان هم خوشي شي، بیا به هم طالبان ځنې بانې کوي، یعنی اوربند به نه کوي، جنګ ته به دوام ورکوي او کېدای شي وایي بین الافغاني خبرې هم ونه شي. ستاسو نظر څه دی؟ زما خپل نظر خدا دی چې طالبان هماغه چې دی خو خلک ملت اگر چې یو ملت د طالبان او د یو ملت پردي تقسیم کړي سره پردي چراغ لمن په دوه ملت تقسیم شولو، په دوه اړخونو تقسیم شولو. طالبان هم د بل هر چا نه زیات د سولې ته لیوال دي، سوله غواړي. هغوی د بهانې په تلاش کې نه دي چې بهانه ولټي چې جنگ ته دوام ورکړي. هغوی هم سوله غواړي، دا خوا هم سوله غواړي. بیرونی لاسونه اوس شکر دی چې لږ لنډ شوي یا لږ اصلاح شوي دي. زه به یقین او خوشبینه یم چې نه بین الافغاني مذاکرات به ډیر زر شروع کیږي او ان شاء الله چې هغه سولې ته رسیدو مزل به ملنډ دي. زر به ان شاء الله چې سرتاسري او افغاني او اسلامي سولې ته رسیږي. د افغانانو هغه هیله چې لډیر مدیر ایسي لري او هغه د اوربند هیله ده، د خبرو لپیل سره به ژر شونی شي. هیله ده چې وشي، خو مغلقیتونه منځ کې دي. امکان لري چې اول اور کم وشي او بیا پسې اوربند وشي. دا امکان شته چې په مراحل. تاسو هم ویل چې د بین الافغاني خبرو احتمالات ډیر شوي دي او کېدای شي ژر پیل شي. که دغه خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، آیا د افغانستان د حکومت لخوا مذاکراتي ټیم ورته چمتو دی؟ ځکه په دې برخه کې هم یو څه اختلافات وو. نه فکر نکوم چې اختلافاتي مذاکراتي ټیم چې منتظر د 3-4 میاشتې هم د کورونا د وجې او هم د بندیانو د خشکېدو د ځنډ وجې چې بل اخر طالبانو دا شرط کې و چې څو خوشی نشي موږ نه کینو بین الافغاني مذاکرې ته. نو د دې خوا د افغانستان د دولت ټیم هغه خپل کارخانګي کړي دي، اجنډای ترتیب کړي دي، موقفونه جوړ کړي، ځانونه آگاه کړي دي. او حماس چې اخواته د طالبانو ټیم کې کار شوی دی، د چتونه خبرم دا وی ټیم آماده دي.
نو نور تخنیکی خنډونه نور ان شاء الله نشته یوازینی لوی خنډ هم دغه د بندیانو نه خوشی کېدل چې هغه مسله مو حل کیږي د خیر خو ځینې دا نیوکه هم کوي چې وایي په خپله په افغان حکومت کې دننه داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله نه دي هغوی سوله نه غواړي فکر کوي چې دغه مشورتي لویه جرګه چې اوس ترسره شوه دا به دغه اختلافات هم راکم کړي او لاره به هواره کړي ممکن چې په دولت کې هم داسې کسان دي ممکن چې دولت نه بیرون هم داسې کسان دي خو په دغه عقل د لوی جرګې فیصله به ډېر اهمیت لري لوی جرګه د ملت نمائندگانو او دولت به یا رئیس جمهور به د لوی جرګې فیصله د هغوی په مخ راوباسي که څوک خنډه چې د هغوی په مخ به راوباسي چې لوی جرګې هم دا فیصله کړي او از چې شاهین صاحب ورته اشاره وکړه اگر زه دې سره ډېر موافق نه یم چې خارجیان موږ زیات په خپل مسایلو کې نور دخیل کو بس دې ډېر هم دخیل کړه او قیمت هم ډېر لوی ادا کړ خارجیان ته اوس باید د یو زمينه مسایل چې سره خدای پاماني وکړو او خپل په خپل منځ کې د حل لارې پیدا کو الحمدلله مشران لرو کشران لرو ځوانان لرو عالمان لرو دا فشار او د نصيحت دا ټول باید د زمونږ د دننه راشي او خارجیان زمونږ توقع د خو د علي اقل بد نه کی خدي را سره کی کولای شو نو په هر صورت زه کوم خنډ نه ما ویبا د سولې مخالف غږونه به وي هغه ډیر کم شوي دي ډیر اقلیت کې راغلي او دغه لوی جرګې فیصله هغوی بالکل خاموشي که حکومت په دننه کې که د دولت په بیرون چې مطلب مواخص ډیره مننه داود زی صاحب کا په څو ثانیو کې ستاسو نظر هم په دې برخه کې واخلو بالکل د شاهین خبرې زه تاییدوم باید چې مذاکراتي ټیم هم شمولي د دواړو خواونو هم شمولي په روغ نیتۍ سره لاړ شي په بد نیتۍ سره لاړ نشي په دې نیت لاړ شي چې زر د مسله حل کوم زر باید د توافق ځای پیدا کو او توافق کو که یو ورځ مخکې په دې ملک کې سوله راشي د یو افغان وینه توی نشي په دې ملک کې هغه به څومره لویه خبرې ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو نه چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ کور مو ودان